قسم په خدای چې هر مولا په محله کې د خلکو نه تنګ دی. یاره قسم په الله که داسې انسان اوسه پورې مالی دی چې ما ته ویلي چې محلې ټول خلک زما قدر کړي زه ترې خوشحاله یم. هر یو سر ټکی نو ته هم که بلې محلې ته لاړې هلته به هم څوک داسې سپیرو بدبخته او دلبی چې د هغه نه به هم ته تنګ یې. هغه خو بغیرته دی چې د هغه نه عالم تنګ دی، د هغه نه طالب تنګ دی، د هغه نه امام تنګ دی. او دا طالبان چې کله موږ سره په مدرسه کې سبق وایي قسم دی که کېناست دی یاره جي په محله کې نه دی د پلانکي او د پلانکي نه تنګ یم. چې کوم ځای کې مولا ته ولټوه که نه قسم په خدای چې هر مولا په محله کې د خلکو نه تنګ دی. ته ولټوه دا مولیان ځه من سره خو طالبان دي کنه طالبان نه تپوسونه وکړه یاره قسم په الله که داسې انسان اوسه پورې مالی دی چې ما ته ویلي چې محلې ټول خلک زما قدر کړي زه ترې خوشحاله یم. هر یو سر ټکی زه ورته یم هلکه داسې پروګرام دی که د دې ځای نه بل ځای ته لاړې که نه هلته به هم دغه شی وي. نو ته هم که بلې محلې ته لاړې هلته به هم څوک داسې سپیرو بدبخته او دلبی چې د هغه نه به هم ته تنګ یې. هغه خو بغیرته دی چې د هغه نه عالم تنګ دی، د هغه نه طالب تنګ دی، د هغه نه امام تنګ دی. د دې امام پسې ته لمونځ نه کې خو مصلی به نه یې روغ کې پوړ به یې درته نه یې روغ کې پسه تا نه امام تنګ دی. د بوجې بچیه یو امام یاره امام خو ما ته مصلی نه ده نن خو دې پوړ نه دی چولی استاد جي نن خو دې پکې نه دی روغ کې. د دې نه به ته په امام باندې ګیله کې دا پوړه چول چې کوم دی دا د امام کار دی که دا ستا کار دی؟ دا پکې زادول دا د امام کار دی که دا ستا کار دی؟ او خوشحال خانه خټکه په درنو درونه په سپکو سپکه چې کم سړی په خپله عزتمند دی قسم په الله چې مولا ته به د عزت په سترګو باندې ګوري چې په خپله ذلیل او رسوا وي که نه او سپک سړی وي هغه به مولا ته په سپک نظر باندې ګوري. لقمان حکیم صاحب یو ځل ته وایي بچې که چاته ته سپکو کتل ورې خفه کېږه مه هغه سړی په خپله سپکي که چاته په دروند نظر وکتل غرور درکې پیدا نشي هغه سړی په خپله عزتمند دی. د مولا نه ته په مصلی باندې ګیله کې مصلی دې نه روغ کې پوړ دې نه روغ کې پکې دې نه روغ کې ځان ته پکې آزاد کړی دی دا د بیله بل منګ نشو داخلولی. مسلمانه علماو دقه زندگی ده جماعت کې د یره دین د پار راغلی د هغه دا زندگی ده. مولا له څوک ورکوي څه ته ماته وښایي مولا له څوک څه ورکوي ځه ته ماته وښایه دا ستاسو په دې جومات کې زه امامتي کوم په ما څوک ثابته که 40 روپۍ راکړې دي که چاره له جوړه اخیستې ده که چاره له سپلۍ اخیستې الحمدلله الله ښه راکوي او نه تاسو نه غواړم خو شکر الحمدلله زما د محلې خلک زما قدر کوي الحمدلله سپین ګیرې مې هم کوي ولکان مې هم کوي زما نه زموږ د کور د ماشومانو هم قدر کوي. دا د الله پاک یو احسان دی زموږ په کورنۍ باندې زموږ خپله محله زما د بچو هم قدر کوي. شکر الحمدلله الله دې د هغوی قدر وکړي چې څوک موږ ته د قدر او د عزت په نظر باندې ګوري. خو دا طالبان په مصلو په دې ایزونو باندې د خلکو نه تنګي. نو د طالبانو ورونو دغه زندگی ده خو مقصد د هغوی د الله رضا ده. د الله زما رب باندې راضي شي لګیا دی. دا علم په مشقتونو حاصلېږي